نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زمون دویم درس ته په مسله د تقلید. آیا تقلید علماء کرامو د فار جایز دی که ناجایز دی؟ نو په هغې باندې مونږه په اولني درس کې چې کومه دی د قرآن کریم د آیت کریمه نه استدلال وکړو د سورة النساء یو کم شپېتم آیت نه. دغه آیت کریمه نه په استدلال باندې بعضې خلک اعتراضات کوي. اول اعتراض دا کوي چې د دې نه مراد د اولی الامر نه هغه عمرا دي او یا ته حکام مراد دي، فقها مجتهدین ته مراد نه دي. دا جواب موږ بار بار وکړو چې د اولی الامر نه مراد هغه فقها مجتهدین دي. یا متطبیقا جواب وکړو او یا مترجحا جواب وکړو. هغه په اولني کلیپ کې د دغه سوال جواب تیر شوی دی. دیو دویم اعتراض په دې باندې دا کوي چې دلته کې خو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولي الامر، نو اولي الامر خو جمع راغلی ده. نو چې کله جمع راشول بیا خو کم از کم د دریو فقهاو منل پکار دي. تاسو خو صرف یوازې د امام حنیفه منئ. د دې اعتراض جواب دا دی چې جمع چې په مقابله د جمع کې راشي دا تقسیم د احادو په احادو قبلي، معنا دا ده اطیعوهم جمع ده اطیعوا الله، بیا په اطیعوا الرسول کې اطیعوهم جمع ده، اولي الامر هم جمع ده. جمع چې په مقابله د جمع کې راشي تقسیم د احادو په احادو قبلي، لهذا معنا دا شوله چې د یو یو امام منل پکار دي. که څوک دا اعتراض وکړي چې دا قاعده تاسو ځان نه موږ ته جواب کوو چې دا د قرآن کریم په ډېرو آیتونو کې چې کومه دی دغه قاعده چلیږي او ته هم دې قاعدې ته په خپله محتاج کېږي. قرآن کریم کې الله فرمایي اغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم. تاسو ووینځئ مخونه او لاسونه او مسح وکړئ په سر باندې. نو اوس ګوره رؤوس دا خو جمع ده، نو کم از کم د جمع هغه افراد چې کم دغه درې دي، نو چې درې سرونه خلک مسح کړي نو بیا به چې کم نه څه وشي اودس به وشي. که درې سرونه دې مسح کړي دي بیا اودس نه کېږي. نو ته به خود به خود وایې چې دلته کې رؤوس او ایدیکم او وجوهکم دا جمع ده، او جمع چې مقابله د جمع کې راشي تقسیم د احادو په احادو قبلي. نو چې دغه دا قاعده مني نو دلته یې ومانه کنه په اولي الامر کې. دا د دیو اعتراض. بل اعتراض دیو په دې آیت کریمه باندې دا کوي چې دلته د اطیعوا الله سره اطیعوا ذکر شوی، اطیعوا الرسول سره اطیعوا ذکر شوی دی، او د اولی الامر سره اطیعوا نه ذکر شوی. لهذا معنا دا شوله د دیو د اعتراض د بنیاد باندې چې د فقهاو او د علماو بعضې خبرې به مني چې د قرآن او د حدیث برابري او موافقي، او چې ورسره موافقې نه وي به نه مني. د دې جواب دا دی چې قرآن کریم کې دریم ځای کې د اطیعوا ځکه ذکر نه شو چې یو ځای کې ذکر شو اطیعوا الله، بل ځای کې ذکر شو اطیعوا الرسول. که دریم پیغام ذکر شو چې اطیعوا اولي الامر، نو بیا به چې کوم دی دا په ژبه باندې درو لګی دی. قرآن کریم دا خو فصیح بلیغه کلام دی، لهذا دریم کرد ذکر شو. ایا دویم جواب دا دی چې د اولي الامر فاطیعوا الرسول باندې عطف دی که نه، نو چې په دې رسول کې کوم عامل دی چې اطیعوا دی هغه عامل په اولي الامر کې هم شو. لهذا دغه اعتراض هم د دې بې ځای شو. پنځم اعتراض دا کوي چې فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. دا آیت کریمه وایي په تاسو باندې رد دی. لکه تاسو خو د الله منئ او د رسول منئ او د اولي الامر منئ، الله خو بیا وروسته وایي چې کله په مسله کې اختلاف راشي نو الله او رسول ته یې رد کوي. نو ګوره بیا د چې کوم د فقهاو خبرې ووتلې، فقهاو ته یې مه رد کوئ، الله او رسول ته یې رد کوئ. نو لهذا ستاسو تقلید چې کوم د دې آیت نه بیا ثابت نه شو. نو جواب ورته موږ دا ورکوو چې په دې آیت کریمه باندې په دې کې دوه امر الله تعالی کوي. یو امر هغه عام خلکو ته چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم دی، یعنی ای عام مسلمانانو د الله منئ، د الله د رسول منئ او د اولي الامر منئ. دویم ځای کې الله تعالی امر کوي فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. دا دویم امر دی. خو دا دویم امر چې کوم دی دا علما او مجتهدینو ته دی، نه عوام خلکو ته. او دا خبره زه د ځان نه کوم. دې ځای باندې په دې آیت کریمه مذکوره باندې د سورة النساء یو کم شپېتم آیت باندې تفسیر جساس په جلد دویم کې صفحه 299 باندې لیکلي دي. ده فرمایي يدل على ان اولي الامر هم الفقهاء. ولې آیت کریمه په دې دلالت کوي چې اولي الامر نه مراد هغه فقها دي. ولی لانه امر سائر الناس، ځکه الله تعالی امر کړی ټولو خلکو ته بطاعتهم هغه منلو د خبرې د اولي الامر سره. ثم قال بیا الله فرمایي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بیا الله تعالی داسې وفرمایل فأمر أولي الأمر
الله تعالى أمرك أولي الأمر تا برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شبكه مسله کې مو اختلاف راشي اے اولي الامر علماء غلط کې د الله کتاب ته او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت ته اذا ولي اوس په دې څه دلیل دی چې دا امر فقهاو او اولي الامر ته او عام خلق ته وذكر اذ كانت العامه ومن ليس من اهل العلم ليست هذه منزلتهم ذکر چې کوم خلک عام خلک دي نو هغه خو مسله کتاب الله ته نشرت کول او سنت رسول ته دا خو علماء کار دی دی ویل انهم لا يعرفون كيفيه الرد الى كتاب الله والسنه ګورو علماء خدا رد کول شي خو هر چې عوام دي دیو نه پیژني هغه کیفیت درد کتاب الله ته او سنت رسول الله ته او وجوه دلائلهما او وجوه دلائل نه پیژني على احكام الحوادث شغل نوي احكام كم راغلي فثبت انه خطاب للعلماء ودا ثابت شو چې دا خطاب د علماء ته ایواز تفسیر جاساس نه لیکلي بده آیت باندې بلکې بده آیت باندې تفسیر قرطبی جلد نمبر 5 صفحه 250 کې هم تاسو لیکي چې دا خطاب د فإن تنازعتم في شيء فرده الى الله والرسول دا خطاب علماء او مجتهدین ته دا د عوام خلکو ډیوټي او ذمہ داری نه دا نیاز ثابت شو چې دې خلکو دا اعتراض به زیاده چې دا وستو بیا پتا سو باندې رد چې فإن تنازعتم في شيء فرده الى الله والرسول دا رد کې چې کوم د الله او رسول ته بیا چې کوم د کتاب الله او سنت رسول پاتې شو او الى امرتنه وته دا خبره دیو به زیاده نورم غنو تفاسیر لیکلي دي او دا ټیم د کمبود په وجه باندې په دغه دوه حوالو باندې چې کوم لري منګه اکتفا کوو بعضي غیر مقلدین د تفسیر قرطبی په یو عبارت باندې چې کوم د خلکو له دوکه ورګي چې امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلي دي چې تقلید ناروا دی دغه آیت کریمه په ځیر کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې دې کافرانو ته ویل چې تاسو تابعداري دا څو چې الله نازل کړی دی وایي چې بل نتبع ما الفين على ابانا بدك آیت باندې تفسیر قرطبی لیکلي تعلق قوم بهذه الايه في ذم التقليد یو قوم تعلق نیولای په دې آیت باندې چې تقلید بد کار دی ولی بد دی لذم الله تعالی الكفار ځکه چې الله تبارک وتعالى بدی بیان کړی د کفار په هغه تقلید باندې چې دوی خپل پلانونو کړي وګوره دلته کې تفسیر قرطبی سره یو بل ټکی راوړ چې یو پیر خو ویل فی ذم التقلید چې الله تعالی رد کړی د په ذم د تقلید باندې دی کفار لا باتباعهم لآبائهم چې دوی تابعداري کړی ده باتباعهم دوی تابعداري کړی خپل پلانونو په باطل کې وګوره یو په مخکې تقلید وی به په اتباع ویل پته ولګي چې تقلید او اتباع په یو بل اطلاق کیږي د دې کې کوم فرق نشته دا غږ الله تعالی رد کړی دی په اتباع کافرانو او پلانونو او اقتدائهم بهم بالكفر والمعصيه او د اقتداء دې کول په خپل پلانونو په کفر او معصیت کې بل دا معلومه شو چې اقتداء او دغه اتباع او تقلید د دې په خپل مابین کې په یو بل اطلاق کیږي دا اطلاق نه روانه دی امام قرطبی وی وهذا في الباطل صحيحون خدا ردی په تقلید باطل کې صحیح دی تقلید په دوه قسم شوی باطل یو صحیح الصحيح به رسول ذکر کړي اما التقلید في الحق او هر چې تقلید کولی په حق مسله کې فاصل من اصول الدين داخل الدين د دلیل دی وعصمه من عصم المسلمين او دا چې کوم د عصمت د عصم المسلمون يلجأ اليه الجاهل المقصر عن درك النظر دي تقلید ته چې کوم د جاهل انسان هغه محتاجيږي چې د درک نه کوي د نظر د نظر نه نظر دنه چې کوم دی د نظر نه قاصر نظر کوله په دلیل کې مجتهد نه لہذا دیکھو محتاج کیږي د تقلید ته نو تقلید بس نه راوش واختلف العلماء في جواز في المسائل الاصول على ما ياتي واما جواز في مسائل الفروع فصحيحون هر چې تقلید په مسائل فروعيه کې دا جائز دی بیا دی وی الرابعه التقليد عند العلماء حقيقه قبول قول بلا حجه وعلى هذا فمن قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير نظر في معجزته يكون مقلدا تقلید ولیکيږي د چا قول منل بغیر د مطالبې دلیل نه نو که څنګه نبی رسول الله والسلام باندې ایمان راوړی بغیر د مطالبې د نبی رسول الله والسلام نه په معجزه کې نو دا نبی رسول الله مقلد شو او اما من نظر فيها فلا يكون مقلدا هغه څوک چې نبی رسول الله باندې ایمان راوړي خو هغه ته معجزه طلب نه کی هغه به نبی رسول الله متبع حسابي مقلد بنئ څوک چې معجزات طلب کی دا بیا چې کوم متبع شو چې نو معجزات طلب نه کی دا به مقلد شو نبی رسول الله والسلام په دې باندې تفسیر قرطبی لیکلی لهذا الذي دغه استدلال تفسیر قرطبی نه چې تفسیر قرطبی تقلید تناروا ویلي دا باطل شو تفسیر قرطبی هغه چې کوم دی هغه تقلید تناروا ویلي چې کافرانو خپل باور په شرکیات او کفریات
او دغه رنګ معصیاتو کې هر مسلمانانو له هغه تقلید نو جایز دی. هغه بیا تفسیر قرطبي ویل شي دا چې په مسله حق کې فاصل من اصول الدين. بیا تفسیر قرطبي لاندې لیکلي دي په سورة الانبیاء آیت نمبر 7 باندې دی وایي لم يختلف العلماء ان العامة عليها تقليد علمائها. نو دې کې کوم اختلاف نشته دی چې په عامي انسان باندې تقلید علماء دی وانه المراد بقوله الله عز وجل او دا علماء کرام مراد په قول الله تعالی چې فاسألوا اهل الذکر ان كنتم لا تعلمون تفوزوا بالعلماء کچته تاسو نه پوهیږئ. واجمعوا على ان الاعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه من القبلة. ګوره ورین سره هغه ته قبله نه معلوم نو دی به دا هغه شان تفوز کوي د قبلې کنه چې غړون نه غروغي په سترګو باندې. فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه. دا رنګ چې څوک په دین کې بصارت نه لري دا لپاره ضروري ده لابد له تقلید د عالم چې د بخامخا کوي. وكذلك لم يختلف العلماء ان العامه يجوز لها الفتيا. او په دې کې اختلاف نشته د علماء کرامو چې عوامو ته جائز نه دي لا يجوز لها الفتيا چې عوام فتوی ورکی لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم. ځکه دیو د قران کریم په هغه معانی او هغه اسباب نه پوهیږي چې هغه تحلیل او تحریم دا لازمي. لہذا د تفسیر قرطبي په حواله باندې څوک دوکه کوي نو تفسیر قرطبي دوزه کې هغه اثبات د تقلید وکړو. دا اولنې آیت کریمه زمون په اثبات د تقلید کې چې د خلکو په اړه باندې یو څو اعتراضات کړیو دا د مختصر جواب شو. دویم استدلال زمو سره د آیت نه چې موږ کوو نو هغه د آیت کریمه دی الله تبارک وتعالى فرمایي واذا جاءهم امر من الامن والخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. الله فرمایي هر کله چې دی خلکو ته یو کار راشي د امن نه یا د خوف نه نو دیو دا خوري که چرته دایره کړي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا اول الامر ته نو خامخا دیو ته هغه څه خودلی وي چې هغه استنباط کوي د قران او د حدیث نه. ګوره دلته کې رد کتاب الله رد مسلې متنازع فيها چې کوم مسله کې اختلاف راشي نو هغه رد کول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ثابت شو او اول الامر ته ثابت شو. دلته کې دایته کریمه هم دال شو پکې خبره چې فإن تنازعتم بشيء چې مخکې کوم آیت کراله دغه نه هم مراد اول الامر دي چې د اول الامر برت کوي قران او حدیث ته. لہذا اول الامر وتلینی دي خبرنا چې دې ته برد نه کیږي. دغه د آیت کراله چې کومه مسله تاسو ترافیخ شي دا مسله رد کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا چې کومه کتاب الله ته او اول الامر ته رد کوي. نو اول الامر لعلمه الذين يستنبطونه منهم نو خام خافوا شي په خبره چې او استنباط کې د قران او حدیث ته تاسو حکم واضح کی. د دې آیت کریمه هم اغا رد متنازع فيها مسائل اغا ثابت شو اول الامر ته چې اول الامر تبع رد مسائل متنازع فيها کولای شي. په دې کې هم بیا نور تفاصیل او حواله